زه ناظرینو کتونکو شاه صاحب نه اخري سوال کوم، بیا به انشاءالله مخکې رابوځو. هغه دا چې شاه صاحب زمونږ په علاقه باندې چې په هغه موقع باندې خو حلقه ان اتریالي سوه، په هغې باندې الیکشن شوی دی او داسې به ووایو چې ام ان اے صاحب هم شته، ام پی اے صاحب هم شته، نور هم مطلب یې چې دا بلدیاتي الیکشن هم وشو د هغې په هغه سره. نو تاسو څه فکر لرئ چې دا کوم عمران خان په دې ملکي سطح باندې کومې جلسې روانې دي او بیا دا پرون کومه غټه ګټه یې ترلاسه کړې ده چې د 1400 یا د 1400 جوماتونو ته یې په یو ځای باندې شکست ورکړو، هغه 15 سیټونه د په خپل نوم باندې کړل. آیا دا په د عام سیاسي انتخاباتو باندې به څه اثر وغورځوي او بیا په ضلع خیبر کې باندې به څه د دې تاسو څه فکر لرئ چې آیا دا به دا ګټه او دا مقبولیت او دا لوی جلسې دا به زموږ په دې حلقه باندې کوم قسم اثر وغورځوي او خلک به څه قسمه تاثرات او څه قسمه هغه ورکړي ریسپانس ورکړي؟ جی تاسو ډېر ښایسته کوېسچن وکړو، ډېر یو مهم کوېسچن هم وکړه چې آیا د عمران خان پاکستان تحریک انصاف جیت چې کوم دی پرونی جیت او را روان عام انتخابات په دې کې به عمران خان ته مطلب دی چې څومره مقبولیت حاصل شي یا به څومره سیټونه ورته نور میلاو شي. نو دا ډېر یو اهم سوال دی تاسو وکړه. نو اوله خبره خو دا چې که زه خپل ځان خبره وکړم نو ما هر سړی پیژني چېرې زه د چا په تله کې یم. زه داسې اوس واضح د یو پارټۍ چې دی نوم مطلب نشم اخیستی ځکه چې زه یو خپله باندې یو سرکاري ملازم یم، تاسو ته پته ده. خو بیا هم به هر حال دغه پروني ضمني الیکشن دا خبره ثابته کړه چې د عوامو د زړونو نه عمران خان لا اوسه پورې وتلی نه دی. او بله خبره دا ده چې کوم اتحادي مخلوط حکومت دی هغه نه د مهنګایي چې دا ترېنه ډېره بېکابو شوه. عام عوام چې کوم دي هغه ډېر زیات په دغه څو میاشتې کې دغه کوم هغه عدم اعتماد اوټ شو، هغې نه بعد دغه حکومت دا تخت چې کوم مطلب دی چې الټه شو، د دې نه بعد یقینا چې د عوامو په مشکلاتو کې ډېر اضافه شوې ده. نو همدا خبره ده چې د پنجاب عوامو چې دی په داسې حال کې جواب وله ورکړه چې هغه بیا همغه منډیټ چې د عمران خان له ورکړه. بله چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې آیا دا مطلب دی چې زمونږ حلقې ته به مطلب دی چې تاسو په کوم نظر ګورئ. نو زمونږ حلقه چې ده مخکې خو مطلب دی چې 43-44 حلقې وي، اوس داسې ویل شوي دي چې یاره دا ټوله ضلع خیبر چې ده نو دا یو حلقه شوه. نو دا خبره خو مطلب واضحه ده چې په دې حلقه باندې به ډېر یو مطلب کانټېداره مقابله به شي. خو زه خپل نظر دا لرم، یو کمزوری نظر مې دا دی چې که چېرته دا ټیکټ چې دی دا نورالحق قادري صاحب ته میلاو شو د پی ټي آی طرف نه، مونږ هم دا خواهش دی چې میلاو شي، ځکه چې د ده یو خو دا خبره ده چې په هر ځای کې په هر تحصیل کې د خپل اوټ دی. بل ورسره چې پلس د پی ټي آی اوټ هم جمع شي نو یقینا چې دی ډېر کانټېدار مقابله کړی شي. اگر چې دلته غټ مګرمچان زمونږ په دې حلقه کې راغونډ شوي دي چې هغه د پیسو په زور باندې الیکشن دا پانسه چې دی بدلول غواړي، خو بیا هم زما امید دا دی چې د کومه را روانه مقابله ده، اول خو ما د الله تعالی نه دا دعا ده چې دا سره د ټول پاکستان زموږ حلقې دا انتخاب دی خدای پاک ډېر پرامن او په شفاف طریقه باندې وکړي چې بغیر د مطلب دی چې جنگ جګړ وي، بغیر د داسې څه واقعه پکې مطلب دی چې رونما نه شي. خو بیا هم به هر حال زه خپل نظر دا لرم چې د الحاج شاجي ګل او د علامه نورالحق قادري صاحب به یو ځلې بیا په دغه حلقه کې یو کانټېدار مقابله او بیا زه دا پیشنګویي نشم کولی چې دا جیت به د چا خو البته دا ویلی شم چې 19-20 فرق به دومره فرق به نه چې کوم جیتي هغه به دومره اوټونه نه وي په لیډ باندې چې ته ووایې چې واضح اکثریت